أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. سورة نحل مجوي او په دا رکوع کې الله سبحانه وتعالى د شرک یو بل صورت د قرآن حکیم د شرک هر صورت هر شکل دغه خرابیانی مسلمانانو څه کړي دي او ښکاره کړي دي. دلته بیا الله سبحانه وتعالی د شرک یو بل صورت دی دغه خرابیانی په دا رکوع کې ښکاره کوي او د هغه سره سره په مشرکین مکه کې دوی خرابیانی نورې څه وي موجود وي د هغو الله سبحانه وتعالی څه کوي وضاحت کوي. موږ ویلي دي چې د شرک هر صورت الله سبحانه وتعالی ناخوښه دی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالی د شرک څه نه کوي مغفرت او بخشش نه کوي. دې سما سوا نور ګناوي الله سبحانه وتعالی توبه سره نور ګناوي الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه معافوي. نو دلته د شرک یو بل صورت دی هغه ثنویت ورته ویل کېږي یا په انګریزي کې هغه ته موږ څه وایي ډولیزم ورته وایي. شرک وایي ولې ته چې د الله سبحانه وتعالی سره په ذات کې د الله سبحانه وتعالی سره په صفات کې یا د الله سبحانه وتعالی سره په عبودیت کې څوک څه وګړي شریک څه کې هغه وګړي. الله سبحانه وتعالی تثلیث د عیسایانو عقیده د چې خدایان نو ظلم ذلک ټرینیټي ورته وایي یا تثلیث ورته وایي درې خدایان. دارنګه په ایران کې فارس کې زرتشت په نامه سړی پات شوی دی. څوک پیغمبر دی څوک عام سړی پات شوی دی. د هغه چې کوم پیروکاران دي په اردو کې موږ پارسي ورته وایي. څه ورته وایي پارسي. زورشتین خو زرتشت ته وایي. پارسي یو په پارسي په فا سره دی یا د پارسي ژبې والا یو پارسي په پی سره یي هغه د زورشتیرین یا پر زرتشت باندې چې کوم نبي ګړي هغه خلک ته څه ویل کېږي پارسیان ته ویل کېږي. د دوی عقیده دا د ثنویت عقیده د دوی عقیده د ډولیزم عقیده هغه د دوی څه ده عقیده ده. دوی خدایان څو دي دوه دي. د یو خدای نوم د یزدان بولي چې هغه د نور خدای دی د خیر څه دی خدای دی. دویم خدای دی چې بولي اهرمن بولي چې هغه د ظلمت د تاریکي خدای دی نعوذ بالله من ذلک. هغه د شر څه دی خدای دی. د یو تاریک په کائنات کې رڼا او تاریکي وجود لري. په کائنات کې خیر او شر څه لري وجود لري. د خیر یو خدای دی د شر څه دی بل خدای دی. د دولیست دی پر دوه خدایانو دی څه دی یقین دی. الله سبحانه وتعالی د خرابیانې څه کړي دي هغه بیان کړي دي. او دا مرکز چې دی په بر صغیر کې دوی ډېر زیات څه دي د فارس څخه دي څه کړي دي د ایران څخه دي هجرت کړي دي راغلي دي چیرې راغلي دي. په بمبئی کې ډېر زیات څه دي آباد دي. د بمبئی سمندر په دې کنار باندې کراچي ده په کراچي کې ډېر آباد دي. په کوټه کې هم د دې څه شته وجود شته. نو دا د دوه خدایانو څه دي قایل دي. الله سبحانه وتعالی په دا آیتو کې پر دې باندې څه کړي دي رد کړي دي. د شرک څه ده عقیده ده د الله ذات هم یو دی د الله په صفاتو کې هم څه نشته شریک نشته. او الله سبحانه وتعالی د عبادت څه دی هغه خاص دی. وقال الله وای الله سبحانه وتعالی لا تتخذوا تیمنسی الهین دو خدایان الهین اثنین دو خدایان انما هو اله واحد. ستی اله چې دی ستی معبود برحق چې دی هغه څه دی یو دی. فإیاي فارهبون. تی صرف اور صرف څه وکړي زما عبادت وکړي. د الله سبحانه وتعالی څه وکړي عبادت وکړي. اوس الله سبحانه وتعالی بیانوي چې د کائنات تخلیق هم الله کړی دی. د کائنات مالک هم الله سبحانه وتعالی دی. د کائنات تدبیر هم چلوي هم سسټین کوي هم څوک الله سبحانه وتعالی. وله ما فی السماوات والارض. ځمکه او اسمانونه دغه الله سبحانه وتعالی لره دي. ښه چې کائنات پیدا کړي هم د دی او کائنات مالک هم دی او د کائنات تدبیر هم دی څه کوي قیوم هم د ذات دی. نو عبادت او واجب الاطاعت دین هغه د چا دی هغه د الله سبحانه وتعالی دی. عبادت ان شاء الله خاص دی الله سبحانه وتعالی دی. وله الدین واصبه. او د حکم چې دی هغه څه دی واجب الاطاعت دی. د دې هر څه باوجود افغیر الله تتقون تعالی ما سوا د نور خلق څه کېږي بیریږي. وما بكم من نعمة فمن الله. الله هغه ذات دی که حسي دي که معنوي دي که مادي دي که روحاني دي. څومره نعمتونه دي دا انسانان ته الله پاک ورکړي دي. د چا ورکړي دي الله ورکړي دي. وما بكم من نعمة فمن الله. ستاسو سره کوم نعمتونه سره دي د کوم اقسام د انواع نعمتونه سره دي دا ګرد الله سبحانه داسې ذاتي کمال نه دی د الله سبحانه وتعالی ته دی
عطا د ستا وجود ستا ذاتي کمال دی دا د الله سبحانه وتعالی څه دی عطا د ستا د وجود سره چې کوم نعمتونه تړلي دي اگر چا درکړي دي الله سبحانه وتعالی درکړي دي وما بكم من نعمة فمن الله سره چې کوم نعمتونه سره دي هغه د الله سبحانه وتعالی دي ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون دا یو عجیب غریب عادت دی آیات کریمه دی په دې کې الله سبحانه وتعالی د انسان څه ذکر کړی دی فطرت ذکر کړی انسان چې الله پاک آسایشونه ورکوي نعمتونه ورکوي انسان څه جوړېږي پکار دا دی وایي دی د الله سبحانه وتعالی شکر ګزار جوړ شوی دی بسا اوقات د الله نافرمانه څه جوړ شي او چې نافرمانه جوړ شي په نعمتو دی د الله طرف ته څه نه کېږي ډېر زیات نه متوجه کېږي لیکن چې الله سبحانه وتعالی پر ته باندې څه راولي مشکل راولي سخت ګړی راولي بیا کټر سے کټر مشرک کټر سے کټر دین بیزاره ملحد بېدینه هغه هم دینو طرف ته متوجه شي که ته سوچ کړی ډېر خلک به په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغه ځوانان دي کور بچیان دي د معاشرتي مسایل سره دی څه نه وي سوی دوچاره سوی نه وي دی د الله د وجود اوزلنځلک څه منکري او چې کله دی د معاشرتي مسایلو د مشکلات سره څه شي توجه رسي پر د عمر څه شي تیر شي د تجربه څه شي زیاته شي بیا د هغه سړی چې 40s 50s کې بیا جرې به پرېښي تسبیح به په لاس کې د دینو طرف ته ودرېږي مالي په ځواني کې به ډېر زیات دی سي باغي صحیح دی ډېر خلک ما داسې په خپله لیدلي دي چې هغه په مسلم معاشره کې انسان بنیادي طور هغه څه دی ان الانسان لربه لکنود ناشکره الله پاک څه کړی پیدا کړی دی چې په مذهبي معاشره کې د دین بېزاره او کله کله داسې خلک ما خپل لیدلي دي چې هغه ویسټ ته ولاړ شي چې هلته د مادیت پر عروج باندې لادیني سي پر عروج باندې دا سړي ته د دین قدر څه شي پیدا شي د دین طرف ته دی څه شي متوجه شي نو د انسان فطرت دا دی ثم اذا مسكم الضر نعمتو د الله طرف ته نه متوجه کېږي نور باغیان جوړ شي چې کله اذا مسكم الضر چې له تکلیف درسي فإليه تجأرون الله طرف ته دې څه کېږي الها او زاری کوي بیا څه کېږي متوجه کېږي فخر المفسرین امام رازی رحمه الله لیکلی دی چې دا آیت تفسیر ما کوي په هغه ورځ باندې 602 هجري یکم محرم الحرام او زبردست زلزله وسوه وایي ګرده خلک الله سبحانه وتعالی متوجه سو ګناهونه پرېښولې مسجدونه څه ډک سو او بیا الله سبحانه وتعالی زلزله ودرول خلکو برته څه شروع نافرماني څه کړلې هغه شروع کړي نو د انسان آخري سهاره هغه د الله سبحانه وتعالی وجود دی د الله سبحانه وتعالی څه دی ذات دی داسې مرحله بیا راسي مادي چې دا کوم اسباب دي دغسې انسان نظر واوړي نظر یې برته پر چا باندې پرېوځي غفلت د وجې پر مادي اسبابو د نظر یې لیکن داسې وختونه راشي چې مادي اسباب هم سره لپاره د نجات ذریعه څه کېږي نه جوړېږي بیا الله سبحانه وتعالی ذات د خلک څه کېږي د قرآن حکیم کې دا مضمون په ډېرو ایتو کې الله سبحانه وتعالی څه کړی دی بیان کړی دی ثم اذا مسکم الضر چې کله ته له صدر ورسېږي ضرر تکلیف در ورسېږي فإليه تجأرون د الله طرف ته څه کوي رجوع کوي الها او زاري کوي ثم اذا کشف الضر عنکم چې دا تکلیف الله پاک څه کوي د څه لرې کوي اذا فريق منکم بربهم یشرکون یا په دې کې یو فریق هغه برته د رب څه شروع کوي شرک شروع کوي لیکفروا بما آتیناهم چې دې ناشکري وکړي چې الله پاک دې ته کوم نعمتونه څه کړي دي ورکړي دي دوی به شکرګزاره جوړېدل نعمتونه الله ورکړي دي نعمتو بعد تکلیف راغلی تکلیف الله پاک څه کوي چې لرې کوي لیکن دې شکرګزار نه جوړېږي لیکفروا بما آتیناهم دې ناشکري کوي چې کوم نعمتونه الله سبحانه وتعالی ورکړي دي فتمتعوا الله پاک وایي دې نفع واخلي د دنیا څخه فسوف تعلمون بیا به دې ته علم وشي چې دې د الله نعمتو څه کوي ناشکري کوي الله څه نه ویرېږي په خپل انجام ورته څه شي خبر شي ښه یو بل د شرک یو بل صورت دا و چې الله پاک د نعمتونو انسان ته ورکړي دي د خرابي په اوس هم په د قبایلي معاشره کې اوس هم څه ده موجود ده مطلب د زیارتونو ته ورسه په زیارتو کې به وینه څه سوي هر زیارت ته ورسه پر هغه ځای به یو ځای به پسه یا د چرګ وینه سي پرته وي هغه د دور جاهلیت هغه مشرکانه عقاید یا رجحانات په مسلمانانو کې اوس هم څه دي موجود دي هغه الله پاک وایي ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم خیرات صدقه انسان کې هغه هر ځای قبلېدی شي هر وخت څه کېدی شي قبلېدی شي هغه خیرات صدقه
د غیر الله دپاره د غیر الله پر قبر باندې کول دا څه دي شرک دی. ویجعلون ګرځوي لما تی ګرځوي دی ګرځوي لما لا یعلمون نصیبا چې د کوم چا دي ته علم نسته هغو ته دوی برخه ګرځوي. برخه په شکل سره ګرځوي مما رزقناهم روزي الله ورکړې ده د غیر الله دپاره دی به طور عبادت چې د باغ فصل واخلي که په میوشانو کې یو حصه و برخې هغه څه کړي په طور نظر و نیاز د غیر الله دپاره څه کړي مقرره کړي. تالله د الله په ذات دي کساوي لتسألن عما کنتم تعملون چې ضرور به ضرور پوښتنه کېږي کوم اما کنتم تفترون چې کوم شان ته څه کوئ افترا کوئ پر الله سبحانه وتعالی څه کوئ تړئ. صحیح. نو یو بله خرابي چې موږ دوی خرابیانې په دې کې څه وي موجود وي یو نظر لغیر الله. دویمه خرابي دا ول چې دا دختر کشي مطلب دا معاشره بیا د خرابي بیا په معاشره کې څه ده یو رنګه په یو شکل کې څه ده موجوده ده مطلب دا میل ډومیننټ څه ده سوسایټي ده چې کوچنی هلکې پیدا شي دی څه کوي خوشحالي کوي او چې نجلۍ پیدا شي دی څه کوي خوابدي او څه کوي ناراضګي کوي. یا چې نجونې پیدا کېږي پښتانه دي هغه وایي دا خاتمه نوم پرې کښېږده بس بیا بله نجلۍ څه کېږي نزو کېږي یا بله نسته پرې کښېږده بیا څه کېږي نزو کېږي. حالانکې دا د الله سبحانه وتعالی نجلۍ د الله سبحانه وتعالی رحمت ده او هلک چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی څه دی نعمت دی. چاته الله پاک لوڼې ورکړي چاته زامن ورکړي چاته دواړه ورکړي چاته الله پاک نه لور ورکړي نه څه ورکړي نه زوی ورکړي. دا دنیا ده انما اموالکم اولادکم فتنه دنیا مال او اسباب اولاد داسې دي فتنه او ازمایش دي. نو دا خلک څه کوي لکه پښتانه چې میل ډومیننټ سوسایټي ده په دې کې نجلۍ پیدا شي دي څه کوي ناراضګي څه کوي اظهار کوي او دوی به ګسره دختر کشي کول دختر کشي به څرنګه کول هغه الله پاک تفصیل بیانوي چې ویجعلون لله البنات. اوله خرابي خیدا ده لوڼې خپله نه خوښوي الله سبحانه وتعالی لره فرشتې وایي څه دي الله سبحانه وتعالی لوڼې دي. الله پاک الله الصمد لم یلد ولم یولد الله بې نیازه ذات دی هغه د اولاد څه نسته ضرورت نسته. وجعلون لله البنات الله در لوڼې څه کوي ګرځي سبحانه الله د دې څخه څه دی پاک دی. ولهم ما یشتهون او خپل ځانونه لره هغه شی ګرځوي چې د هغو ته دوی اشتها وي هغه د دوی څه خوښ یعنې ځان لره زوی خوښوي الله سبحانه وتعالی لوڼې څه کړي ګرځولي دي. او حقیقت دا دی اذا بشر احدهم بالانثى چې کله څوک زیری ورکړي چې ستا لور څه سوې ده پیدا سوې ده ظل وجهه مسودا مخ یې تک تور واوړي وهو کظیم او ډېر زیات څه ناراضه سي پریشانه سي چې لور خبر ورسي دی څه ان اسلام په دنیا کې انقلاب راوستلی دی. اسلام د راتګ وروسته د دختر کشي سنګل مثال څوک نشي ورکولی. اسلام مخکې د عام رجحانو خلکو خپل ماشومان څه کول لوڼې څه کول زنده یې درګور کول یا مړې کول یا به ژوندۍ ښخ کړل یا به نقل یا به څه کړل پټه به کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ورته ویل کېږي د هغه د راتګ وروسته په عرب معاشره کې د دختر کشي چې دا کوم رجحانو دا څه سو ختم سو. ښه چې زیری پر وسو مخ به تور واوښتی او طبیعت به خراب سو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به دا پلار به د قوم څخه څه کېدی پټېدی ما بشر به مخ به پټوي د دې د وجې چې دا کم بد زیری خلکو پر وکړي په ذهن کې به دوه خیالات ایمسکه علی هون چې یاره بېعزتي د رسوایي د چې زما لور بیا زما لور سبا څه کېږي ودیږي. یو سوچ به دا و چې راوبې ګرځوم په بېعزتي په رسوایي سره به څه کړم راوګرځوم. دویم سوچ به دا و امیدسه فی طرف ژوندی په مځکه کې څه کړم ښخ کړم. دا دوه سوچ به د ذهن نه څه کېدو راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لور رحمت څه کړل ویې ګڼل او مسلمانانو ته څه ورکړو بشارتونه ورکړو چې د بچي ته څه وکړي نګهداشت یې وکړي تعلیم و تربیت یې وکړي په خپل قسمت یې پسې کړي الله سبحانه وتعالی د جنت څه ورکوي زیری ورکوي او هغه زنان یې خوش قسمته وګڼل چې د هغه زنان یې اول د نس څخه اول بچی هغه لور څه سي پیدا سي. نو په داسې انقلاب راغلی چې بیا ښځه پر عرب معاشره باندې نجلۍ پر عرب معاشره څه نه ول هغه بوج نه و بلکې که موږ سوچ پر وکړو دا زوی نافرمان نه وي دا زوی پر مال او پر اسباب باندې
چې راغټ سي د پلار څه کوي نافرماني کوي خپله برخه وي سجن غواړي داسې خلک شته چې پلار په انتظار چې پلار کله څه سي مړ سي دا جایداد زما لاسته څه سي راورسېږي داسې خلک شته چې دارالافتا لور ځي پلار یې ژوندی د پلار حق دی څه کوي اصول لیدو دی څه کوي کوشش کوي لیکن د لور کم شفقت وي کم وسیله وي کم د پلار سره اټیچمنټ تعلق وي هغه تر بچي ډېر زیات وي لیکن دا لور پښتني معاشره کې لور نه خوښول کېږي څوک خوښوي هلک دی څه کوي خوښوي دا لور دوی دپاره ځان دپاره څه جوړ کړی د زحمت جوړ کړی د دې تعلیم و تربیت چې وسي د الله پاک لور هم د الله رحمت دی زوی څه دی نعمت دی دا د نعمتو خالي شکلونه څه دي جلا دي دا دواړه د الله سبحانه وتعالی څه دي نعمتونه دي ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب د دې دا سوچ اخیستی چې زه فضیلت رسوایی سره راوګرځوم ام یدسه فی التراب کې په خاور کې څه کم شخ کم الله ساء ما يحكمون الله پاک دا دواړې ډېرې بدې چې څه دي فیصلې دي څه کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء اوس الله پاک وایي چې د انسان پر ژوند باندې مختلف عوامل اثر اندازه کیږي په هغه عواملو کې تر ګردو غټ عامل بار بار الله سبحانه وتعالی څه کوي ذکر کوي هغه عقیده د آخرت مطلب دا انسان پر ورلډ ویو باندې ډېر غټ څه پرېږدي امپیکټ او اثر څه کوي پرېږدي انسان د نیکیو طرف ته څه کوي راغب کوي د برایي انسان څه کوي راګرځي د هغو چې د دغه عامل چې هغه عقیده آخرت دی الله سبحانه وتعالی بار بار څه کوي ذکر کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء للذین خلق لا یؤمنون بالآخرة چې پر آخرت ایمان نه لري مثل السوء د هغو دپاره ډېر چپ څه دی مثال دی د عقیده آخرت باندې ایمان نشته هغه د وجې د دوی فسق د دوی معصیت د دوی د شرک عقیده د دوی د دخترکشي رجحان په دې کې څه موجود دي دا حماقت د بیوقوفي د دې بنیادي سبب الله سبحانه وتعالی څه بیان کړي پر عقیده آخرت باندې ایمان نه راوړل مطلب چې کوم سړي پر عقیده آخرت ایمان نه و د هغه انجام څه دی بد دی د هغه حماقت او بیوقوفي څه ده هغه ښکاره ده هغه دپاره الله پاک مثل السوء هغه دپاره بدترین څه دی مثال دی ولله المثل الاعلى او اعلی مثالونه چې دی هغه د چا دپاره دی د الله سبحانه وتعالی دپاره دی هندي رالاړېږي د ځان لپاره زوی خوښوي د خدای لپاره څه خوښوي لور خوښوي په دې کې د حماقت د کوم ځای راغلی د حماقت سبب الله پاک څه کوي بیانوي چې حماقت بیوقوفي دغه سبب پر عقیده آخرت باندې ایمان نه دی تی سوچ وکړو کې معاشرې اعتبار سي که دینداره سړی وو که پاکبازه سړی وو که امانتداره سړی وو که باکرداره سړی وو دغه عقیده آخرت به څه مضبوطوي که لړی وو که کرپټ وو که بېایمانه وو که د عقیده آخرت به دغه څه کمزوري عقیده آخرت انسان څه جوړوي الله سبحانه وتعالی ته جوابدeh جوړوي بیا د هر عمل د هر قول د هر نیت ته څه کوي د حساب کتاب یې ږدي بیا د څه کوي هغه اخلي نو ولله المثل الاعلى اعلی مثالونه چا لري هغه څه دي الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه چا سجدلی نه د څوک سجدلی دی بنیاز زیات نه څه لري همسل لري هر لوړ مثال چا لري الله لري وهو العزیز هغه زبردست هم دی حکیم هغه هر کار د حکمت څه دی ډک دی عزیز معنا دا دی الله پر هر څه باندې څه دی قادر دی فورا نه څه کوي گرفت کوي فورا څور کوي سزا ور کوي لیکن الله سزا نور کوي الله هر کار څه د حکمت ډکی الله پاک موقع ور کوي چې دې څه وکړي رجوع وکړي که رجوع نه کړي ور به الله سبحانه وتعالی د عذاب سره څه کوي دوچاره کوي الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته تاویل او د عمل توفیق نصیب